مونږ تاسو دې ځکه شرکت کړی دي د چا د واده باره کې جان محمد د واده مناسبت سره راجمع شوي یو موقع مناسبت سره اختصار سره چند گزارشات بای روډ نه بای ایر ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو ډبل توجه غواړم څه غواړم څه غواړم لږ زمان داس کې وایه څه غواړم څه غواړم د څه خلکو په دې باندې درد دی وی مفتی سردار وی چې توجه الکه دا کنزل دی یہ گالی ہے گلوج ہے سسپک خبر ادا زیړه خبر ادا بد خدار چا خپل ته کې کلامی زر زر ټیک کما توجه 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 د هر چا خپل ته کې کلامی څوک اړ خبرې سره دا ډیر وی کنا 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 مونږ روټه نه د خوړلې کنا نم د خوړلې کنا کنا وی اس خلکو ته کې کلامي چکم دی څوک وی جوهه جوهه زمون کلی کې یو تبلیغ ول امیر صاحب دی اچ بیان کوي داغه تک کې کلام دی او داغه تک کې کلام دی شب جمیل با زو الله برازي کو غش بکو سنت مطابق جون بتیرو داغه تک کې کلام دی دا کنزل دی اوس دار زما خان بابا سره انټرویو وکړه تاسو چاوري دی وا ما ته څنګه چل دی ما خان بابا ته وی خدای چاته کې کلامي هغه یو سړی به چې کم دی ډیر وی ما ته توجه شته چې کم دی به ډیر وی چا ورته دا چې کم دی مو وایا هغه ورته وی کو څوک مې سر د تنی غوس کې چې کم دی واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی که څوک مې سر د تنی غوس کې چې کم دی واو بنړم د چې کم دی نه چې کم دی او څه خبرې لکه دلته ډېرې صفا کوو بالکل دا پوستکې ته لرکو پټ ته لرکو لرې کوتې ځکه ته لرکو چې مسجد نه دی ښه زه د واده پروګرام بار غواړم په حجره کې او نن به څه خلک وی سپینې مه وایه سپینې ما یې مونږ د سره اړو ژوند کوو نه دیوبندیان چا ژوند ته پرېښي دي نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ چا جون تپری خود استاد العلماء استاد المجاہدین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ چا جون تپری خود ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی چا جون تپری خود لوی علماء گورا ڈاکٹر عادل شہید ورشہ سمرو شہید رحمت اللہ علیہ چا جون تپری نہ خود اور بلوچستان کی مولانا حنیف شہید رحمت اللہ علیہ چا پری نہ خود توے که جوند کوي زه د سراړو جوند کوم نه خو سپینې بوایم هغه یو وی سافټویر مې اپډیټ کړ وایم ما وی سافټویر چې اپډیټ کړي نه دی مولا دله د بنیاد نه اپډیټ کړي وي توجه ته چې پیدا شوې आवाज دې د پیشوکانو په شانتي اوه دا چل دې کو ته چې پیدا شوې خیره ده ته چې پیدا شوې تا چغې والې आवाज دې د پیشوکانو په شانتي دې مولا دله په یو غوږ کې اذان وکړ په بل غوږ کې درله اقامت وکړ په ابتدا کې مې دله سافټویر اپډیټ کړی دی تا ته اذان مولا کړی دی اقامت درته مولا کړی دی اور کلمه درته مولا ویلي او نن چې ته مزو سره نکاح دله مولا تړلې ده څومره سور کې بار روزې بریتون له کونډه ورکړي دا خوشاله په ځان پوهېږي نه چونکې د واده موضوع ده د خوشحالۍ موضوع ده د جړا موضوع نه د ویر براته نه کوي جاړې بنا ښه د خوشحالۍ موضوع ده او دا چا چې ودونه نه دي کړي او دا دلته ناست دي او دا تشپاڼې کېږي او دا خوارې خولې نیولې دي ته وګوره د دې خلکو توجه غواړم توجه شته زړم کېږي واده ته د چا زړه کېږي یو وی ما کړ دې کېدی شي دویمې ته دې کېږي بل وی زما دوه دي ما یې کېدی شي درېمې ته ښه دې زړه کېږي خو پرېږدي دې ورته نه بهرحال په نکاح کې حروف څلور دي څو دي
زر زر وای کنه سودی سودی زاغه نیمه چې زه به بیان کوم تاسو به راته چپ ناست یې زه به ځانم خولې خولې کوم خو تاسو نه به پوره خوله وباسم او په میدان کارزار کې وینې وښکلو ته م تیاروم انشاءالله بهرحال نکاح کے سو حروف دی نون کاف الف اور ہا سو حروف دی پر نکاح کے حروف سلور دی آسمانی کتابونه سلور دی مقرب فرشتے سلور دی مسلکونه شافعی مالکی حنبلی حنفی سلور دی د تصوف و طریقت سلسله قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ سلور دی جنازی منس کی تکبیرونه سلور دی د پیغمبر یاران سلور دی مقرب فرشتے سلور دی سمتونه موسمونه سلور دی مازیګر مخک زما بیان و مبارک زئی بیان وک اگے نه پس زما بیان شیخ قاسم سے تشریف فرماو ما بیا سلور سلور وی یو کاکا پاسد وی دام وای چې ودونم سلور دی ما چلو مسنا ثلاث و رباع ودونا جواب چې چارا کدی لا یوم نه دی کړی جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دې ور دغه دو نور تم ور ټینکا بهرحال ودونا ودونا یریږي ما د شریعت مسله ودونا دی आवाज نه راخیږي مولانا صاحب زما چې سونه خیال د تاسو په دې کلی کې په خبرو باندې لاک ډاون دی دا لاک ډاون می پړومبي ځل وورید لاک ډاون صبر کړي هر بل را روان دي هغه نه خبر یې ما ته دا خبره پرې دی کنه پرې دی مې نه پرې ودان نه کېږي مې خبره دان نه سمره مازی وي روزه مې ما تکړه ترای مې وکړي چا پروت راوړو چا بوتل راوړو یو ډونګا راغله مې جوړ به مې را پسې راوړو ډونګانه مې چې سر لرک لوګي ته وخته خوشبو شروع شوه اوس کې میوه کوپره پرته و چې مې کته حلوا وه په جړام شم او په خندام شم مې ربا ډېر غیرتي ذات دی ملا پسې د حلوا جیل ته م راولېږله ډېر غیرتي ذات دی مړه حلواګانې پکې ملاوېږي ولې مې وارخطا کړې حلواګانې خو یا په جومات کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره توجه جماعت کې هم پرېږده هلته خو څه پیسې نه لګي هلته هم پرېږده چې جیل کې پراته وي خو حکومت سره چې څومره موده جیل کې خوراک به راکوي دا په حکومت باندې لازم دي که نه قیدیان یې خپله تیاروي څوک یې ورکوي بهرحال ودونه تا واده کړي ودونه په نکاح کې حروف آسمانی کتابونه مقرب فرشتے پہلا فرصت کې تبلیغ کې میاشتې په نکاح کې سلور حروف دي چې دا چا چا واده ته زړه کېږي لږه توجه غواړم ډبل توجه څه غواړم ټول وایي سبحان الله پوچت واز وایي سبحان الله چا چا چې سبحان الله وي دا کینې تا سبحان الله نو ویلي گازره دي کوم کینا توجه شتا په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی نون کی اشاره نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده خو تاسو توجه وکړه پہلا حرف نون دی نون کی اشاره نان اور نفقه ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دوسرا حرف کاف دی کاف کی اشاره خو یو علما کف یادوي څه یادوي تاسو کې خو په یو ځای راوړه مړه راکړه بس مان را زر توجه شته توجه زبیدنه په زورم غواړم او ښه په نره به م غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوه ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناتخوان چا پیسې وشي نیم مولا خطره ایمانو مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه زه غواړم ته به ترپل توجه توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوانې پیسې ویشي هلته ړوند وي چې په ډمانه یې ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه
خو که په ناتوان یا په مولا چا په او کوپر کینه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړي مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي کنه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو کسار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د الګ پلار و واسکټ داسې کی د نکاح پیسې څومره دلته څومره د نکاح پیسې 1500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوه په دې خو پیکچم نه کیږي هغه پیکچم په 599 دی پیک اے پټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې وشتي دې کرالی وشتي سنو دا خو ګوره د غب شپ موضوع د کولو میدان کې غب شپ لګو ټیک دا خو دیوبندیان عادت نه مجبور سعادتونه بکو ټیک دا په ډمانو پیسې ولې سی یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده لک په 500 روپے به پلار د واسکټ نو بس به چې استاد جی دا واخلا خو په نکاح پیسې خنی ښه دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې د شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو دا نه وي چې خنی خو چې د مولا جیب ته ځي چې د مولا جیب ته ځي درد شي مولا که په بی ام ډبلیو کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واخیست چې د کم مسجد امام لباس کمزور و جانماز یې زوړ و د مقتدی کپړې ښې وې مقتدی ته جانماز نه وی پروتو د دغه مقتدی امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدی امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کراهیت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای یې اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېده یو میلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي من خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به چې دا کم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غوره بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کو په مسجد کې کله بل ځای کو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزئ اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبې له د جمعې بیان مې کو اوس مې تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چرته هغه غړی به خپل ترتیب برابر کړي ما له आवाज راکوي ټیم پوره دی ما سره څو کړ خبره ما ته چې ټیم پوره دی ما پیل بدی وي ما مونږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټیم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټیم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وای مفتی صاحب الله د سره ډیر خو کې خدا ته دا زوړ عادت دی بس در بغړې ته ګور ټیم پوره دی ما بیا وای دا غې نه پس بیا چرته आवाज نه دی کړی چې ټیم پوره دی توجه پہلا حرف نون دی دویم حرف کاف دی کاف کی اشاره دا لب واده کړي کوم دی واده کړي واده دا چا دی ها مال به واده کړي راولې دا چې مس مردان راغلی بیا ولا په غیږ کې ناشتي ها مال واده کړي دلته کې نه وي راولې واده کړي دلته راولې دا دومره کیسه دې څه ته جوړه کړي نشتا درود شریف دوا کې اللهم صل علی محمد دوا کومه بس کومه ول شامټونګان دوا نه منې دسه خلک راو دوا نه منې توجه یو کسره په چاره اوس و دې د سره بحث کوي څه کوي ما بحثونه مناظرو د پر یو زمری په پیښور کې پروت دی کنه ماشاءالله ما زه چلو راي واس ما زمونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګورم سبحث گئی
پهله به سړی ګورې مولوي صاحب چا سره بحث مناظره نه کی پهله به تلی چې ستا علم د هغې علم برابري تم بخاري ویلي چې هغه هم بخاري ویلي کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګورې راغی ما ته خپل وای تا سپیشلایزیشن کړی تخصص په قضا په فقه دې کړی دا څه دې کړی ما ته وای چې دلته یو کرسي ولا څه کې دي تاسو دا کرسي ډېر کلکې قدرتي کار دی کرسي چې چاته ملو د بیا پرې خودو ته تیار نه دي تیار چې چام کرسي یو ځل لاندې کړ لم شین ش پرې خودو ته تیار نه دي دا کرسي تاسو شوي خو د پروګرام پورې کوړه به نوړي توجه څه خبره مې کوله وای باس کو ما غته تاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ ما غم مکه ان شاء الله زم ګریجویټ یم ما سویل غواړي وای مړی مام پسې روان یا چا پسې څوک یادو مړ دی وای مړی مام پسې روان دي ما او ژوندۍ امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې موږ دا مړي دي منو یا که نه منو وای مړ امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وای امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وي چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجې موت واقع شو په زخرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمونږ امام صاحب ژوندی دی فبهت الذي كفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کی اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپڑی وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ور نه دوی ته کپڑے څوک چې معمولی کړپ پکې وشه دی جزر بدلی او څوک ته کالی وي دا کال په کال بدلی بهرحال کاف کی اشاره کسوتن لباس ته او د ضرورت مطابق لباس د ښځې دا په خاوند واجب دی کوم لباس ما یو قید لګ ټول وای کوم لباس توجه مستورات اوري زه شکر چې کله درته چې مال بل سوټ راوړه هغه دی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي کنه بیا دوباره هغه زنانه چې هلته هغه کپړو کې نه ځي وایي دا ښځې وایي چې جوړ د دې نورې جامې کپړې نشته دي هغه واده کې هم دا سوټ اچولی دې کې هم نو دا د شرم د وجې نه ځي د سیده طیبه طاهره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یوه جوړه جامو کې د اتیاو صحابیاتو جینکو واده شوی دی اتیاو ستا په پېښور کې سوټ میلاویږي په 1 लाख باندې د واده د شپې سوټ میلاویږي په څو په 2 लाख 3 लाख خچ صرف د واده شپې د لپاره په کرے میلاویږي نو اندر شهر بازار کې په 60000 روپے صرف یوې شپې د لپاره په کرے میلاویږي په 60000 تا ته وایي چې مال بل سوټ راوړه هغه سوټ یې لیدلی هغې کې لیدلی ما مفتی سردار نه په توجه سره مفت فارموله واخله کله چې درته مال بل سوټ راوړه سوټ خلکو لیدلی دی ته ورته څنګه چې سوټ لیدلی داسې تم لیدلی سمجھنے والے سمجھتے ہیں ولاقل تکبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولوړ بهرحال دریم حرف الف دی دریم حرف الف کی اشاره اول پت دا په نکاح سره اول پت راځي بولو په نکاح سره بس مختصر ویم تاسو له خوب درځي تهجد له پاسه سلورم حرف کاف دی که سلورم حرف ها دا ها کی اشاره ها حلوام د خانه شروع کی ها کی اشاره حلاوت دا په نکاح سره حلاوت راځي په نکاح سره لذت راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره خوند راځي په نکاح سره سرور راځي په نکاح سره مزه راځي په نکاح سره لذت راځي قرآن عظیم الشان په دریو موقعو کې د سکون تذکره کړې ده پهله موقع دا د مقام الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په ذکر کې سکون دی دویم نمبر د شپه چې راخوره شي وجعل الليل سکنا په شپه کې سکون دی دریم نمبر نکاح دی وکړه په نکاح سره یو زنانه ته
से नजदीक से तातरा नजदीक हुआ। रब ने कुरान में फरमाया ले तस्कुनु इलैहा, ताकि इसके जरिए सुकून हासिल कर सको। न तो सुकून लार द निकाह लार दा पनिका सरा सुकून राजी, पनिका सरा राहत राजी, पनिका सरा मजा राजी, पनिका सरा लज्जत राजी। बया सिर्फ इशारा दर कोम द निकाह न इलावा कि चाबला लार इख्तियार करा आगे की मजा चपकेगा मखनी ओबला पतवा लोगों में द निकाह न चाबला लार इख्तियार करा। समझने वाले समझते हैं भागे की मजा निकाह न चाबला तरीका बाने खपल जान शहवत पूरा कहो भागे की मजा, भागे की लज्जत, भागे के ख्वांदो सो खरूब शू सो खरूब शू निकाह उशवा। यो इस्लामी तालीमात थी और यो अंग्रेजी तालीमात थी। समझ एजुकेटेड हजरत वारम इस्लाम हुई लव आफ्टर मैरिज बुनियाद बातें ये लुपटा लावड़े था। अंग्रेजान हुई लव बिफोर मैरिज, लव मैरिज जोक द तेख्ते मेरी जोक द अगवा मेरी जोक पाकिस्तान अदालत की और मैरिज द कानून के दन नदी आगे तो हुई सोशल मैरिज। सच है कम मैरिज। मुफ्ती तकी साहब ने जिक्र सोशल मैरिज का मतलब यह है कि अलग जिन्हें द्वारा अदालत तलाशी दी अदालत के द्वारा रिटर्न तहरीरी तकरीर बयान वर्की चीज़ों हिस्स मजहब सरा ताल्लुक निश्ता, अकीदे सरम ताल्लुक निश्ता, न ईसायान यू न यहूदियान यू न कादियानान यू न रवाफिज यू न मुसलमान यू द अकीदे द मजहबून पाबंद नहीं यू सेकुलर यू सही डेरो खल्क वेली मुंग पाबंद नहीं यू वेली दी चा करने दी वेली पता नहीं चा चा वेली संगे वीडियो वली वीडी न मजहब न दगे ता सोशल मैरिज हुई अदालत के बोला वादों के द्वारा बयाउजे की देते हुई सोशल मैरिज दा सोशल मैरिज बागा सो कच दा मजहब पाबंद चे मुसलमान नहीं न आगे द पारा वे खजा खवन याउजे की संगा आगे ते सोशल मैरिज इस्लाम भी लिखेगी इस्लामी मैरिज दादी चे कल ताला उस्ता जल्मे शलवे फिगुरा माशूम चे बेलत करते हो ये तब मानेंगे जब इनके साथ माते जहाँ बात तो ठीक है पैदल जुमे और पैदल चल रहा माते जुमे खुतबे और शरालम माचे तकरीर शुरू को जमादा तकरीर पर दौरान की चांदा शुरू शो शुरू शू तो पिक अल्लाह वर की शुरू शू चांदा उस चिमंग बयान खत्म शो सुनत तो ना बस ब्याह चांदा शुरू शो मैं दी जुमात की बड़ी जरूरत थी वो चिमंग मुंजू के पारिक शुम अगाड़ुंबे चांदे माल राकड़ा दा काशी पूरे दा खबर को अगड़ुंबे चांदे माल राखड़ा उस अमीर से मासर दो कसान ले गई दादा की उस पलार वापस दो उस माँ तादो मर गई मुफ्ती से दा पैसे खुदर खरीदा मुंग सरन्नी में का मैं दिल उसके लिए वर्ग चेक चाव वाली दी मर्यादा चाव चशवा तवज्जो चावी दी अमीर से तंसरी पदी के नेम दावा लगा बरकत के वाचवा बल जल्ले भी अपोनो कोई बला जुमना पैदल चलवा माते मुफ्ती साहब आप आएंगे लोग बहुत इंतजार में है शिद्दत में है मैं क्या मसला है वो इधर हमारी 11वीं शरीफ भी है मैं उधर अमीर साहब ने 12वीं शरीफ की तरतीब बनाई है तो 11वीं के लिए फारिग नहीं है लिहाजा अगले दिन आ जाएंगे। बहरहाल और खलक दावत से तो हुई पेट और प्लेट से तो हुई तबलीग मशर मौलाना साद से पे जने हिंदुस्तान वाला मौलाना साद साहब ने फरमाया वही पता है लोग दावत किससे कहते अम्बिया की दावत समझ में नहीं आएगी गाना हो रहा है तो दावत हो रहा है पेट और प्लेट तो खलक दावत हुई और कुर्बानी से तो हुई जानवर ज़बा हो रहा है तो कुर्बानी हो रही है अलग कुर्बानी बके आओ जिम्मे हमरा वस्ती ए दी सारू ज़बा को कनी द माल द जान द औलाद कुर्बानी द इस्लाम तारीख होटल द कुर्बान न डके जो मुफ्ती उमर से द्वारा तश्कील की साल अंदरून 13-14 की न मुल्तान को कोलहट तलाड़ू नाल तो जमींदार तालीमी गशम कहूँ यो जमींदार का कादी अगजमा के कुर्पी रंबी सरेजमा का नरगूढ़ कहूँ माँ मुफ्ती से दावत मुफ्ती से बोलती चचा हम मस्जिद से आए हैं और दावत की नीयत से आए हैं और आपको दावत देने आए हैं और आपको लेने आए हैं। उसने चाचा पर जवाब की हुई दावत भी कबूल है मस्जिद में भी आएंगे लेकिन ये तो बता दो दावत में क्या पकाया है। मुफ्ती से सर रुमाल खुलती वाल खुले थे चिदा मुंग कम दावत याद और द कम दावत तवाड़ोला अलग मुंग दावत और तबलीग याद द पीठ और प्लेट तवाड़ोला। बहरहाल जुमला मुतरज़वा तवज्जो बादशाह लुर सेहन तारा लकम जेता पलट कर वापस हुआ चे वापस रवाना हुआ तालिब आवाज और बादशाह सरमानवे फकर तंग दस्से गुरबत कोर के स्तालुर बादशाह शहजादगी मा सरसंग जन तेरी बादशाह लुर वापस हो दे तालिब तो बदगुमानी मकवा इन्ना बाद ज़न्न इस्मन
بعضی ګمونه ګنای د بادشاه لور و د قرآن حافظ وا د بادشاه لور د قرآن او پاکستان کې وزیر رحمان ملک له سورت اخلاص منور خو وزیران دي په شرمونو یو شرمولي په شرمونو دا نور اسلام ملکونو ولګور چې لکه تم رغټه اوهده وسره ظالم له سورت اخلاص دې زل زمون وفاق المدارس عربیه ملتان د 78000 نه زیات د قرآن حافظان پاکستان له ورکړو توجه د بادشاہ لور ته بدګماني مکوا ما ته پلاروي چا سره تعلق دی رب سره چا سره نو دا ګوره تاسو څنګه رب سره تعلق تم کیسه الله والے هدا مخامخ منګي پراته دي مټکه پراته ده منګي د پاس سړه روټه پراته ده هغه د پاس سالن ساک پروت دي تاسو الله والے چې یو ټیم اخري بل ټیم د پر ذخیره کینا تا دا روټه ولې ذخیره کړی ده خو چې ماسپخین الله رزق درکړ ما خام هم درکو رزق دی ولې ذخیره کړی وای په واده کې معیار دینداری ده بولو معیار طالب تی بادشاہ سلامت ملامتیا مو ویا خدا تاسو وکړه چې دا روټه مې ولې خدا دا زما روجه وا دا ما د روجه ماتي د پاره خدا وای معیار دینداری د معیار د بادشاہ لور چپ کېده نه څه چې حافظ ولا چې په مولایې په حافظ وړي مولوی صاحب خدای دې ورته ټینګه دا چا خو مولوی دغه نه عالم نه ده ها حافظ سپټي یې کنه سپین مو وای با توجه حافظ وته چې ستا روجه وکنه نو روجدار د الله تعالی ملمي او په الله تعالی باندې خپل ملمستیا واجب ده ته د الله ملمه بیا دی ولی ذخیره کو چپکیږي نه د سیاپیز په دې چې ووري چې الګ دومره دیندار جنې دومره دیندار اجي سه بوایا بچي به اولیاء پیدا کیږي کنه پیدا کیږي نو معیار دینداری دا انتخاب دینداری دا په سنت طریقه ودونه کو دوه رواجونه اختتام کې وایم بیا اجازه غواړم بعض خلک د واده لک کټ کې کینی او درې پیری بخته برکی وي په پالنګ به خېجو ان شاء الله جلاله کې بني شته کنيشنه نه دا یو کور خاندان مې تبا جی سه به تبا امیر سه به تبا مولانا سه به تبا پیر سه به تبا د چانه بیت یو سلسله کې وي تبا درس کې ترجمه وکي ستا کور کې به انقلاب نه وي ما ته عمومي خبره وکي شته کنيشته عمومي وای شته کنيشته یو کور خاندان کې بني دیندار به تبلیغیان به الته بني علما به الته بني پیران به پاغه کور کې بني عمومي شته کنيشته دا واده په پالنګ خېج شته کنيشته الله شهزاده خو مراره خېجو ولې نه دي ماشوم پاک خسر دی لزر اعظم توجه بده دغه پالنګ پسې بیا دغه خبره کوم خرج تاره ته یاد طالب د 10 روپیه په خپل درکو دا ورکم توجه دکاندار نور نوې زول نه ګوري غرب ورکي توجه چې صاحب سنو دوالر پکټ کې کینې سو پیری خطه برکې تو جوړه سنت طریقه خله کې بغوتم درې پیری کجوري بم درې خوري سنو 14 اگست توجه شته 1947 سے قبل یو مسلمان په لار روانو په هنده و جنې نظر ولګید هغه خوښ شوه د شریعت مسله خدای چې په لار سوګزي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم हाँ निगाह झुका के चलना अंबिया की शान है निगाह झुका के चलना कल निगाह झुका कर तो देख अंबिया की शान याद आएगी तवज्जो उस खलक पला रसंगजी ता सुन यादो खलक यादो खलक पदी दखल को इतलाक न की खलक यादो सुख ता सुन यादो खलक उस पला रसंगजी उसके खल को तो पला रस प नजर रानल न काशिपा चतुन द गुरी के चरता अल्लाह व रहमत तवज्जो पल्ला रवान په هندو جنې نظر لګید هغه خو خشوا د تبلیغ ول امیر صاحب خبره وي ایمانی کمزوري پوي نشنه لکه سرور میاشتې لګو چې کوي شي کنه الله دې موټول توفیق راکړي پوي نشه هندوانه تاسو لور می خو خد مال راکې هغه ته مون بوتانو ته سجده کوي تاسو رب ته سجده کوي مون هر ځای تاسو یک ځای مون مشرکان تاسو موحدین مون بت پرست تاسو خدا پرست عقیده کې چې اختلاف به سره نکاح هندوانو سره نکاح زر وای عیسایانو سره نکاح يهوديانو سره نکاح انګريزانو سره نکاح خاچټو شيګانو قادیانانو سره نکاح د قادیانانو خپلوانو سره نکاح رښتیا وای مکه چمک دمک وای مکه نکېږي توجه صبرک الک وی چار څنګه چلی هندوانو ته چې تا په ډیر زړه بیلل د دې ځنه کار خراب دي کم ځنه
پریکټیکل کې شابه کم زینا کاشبه کو تکي د شابه کم زینا کا خراب دي کم زینا یا الله شکر دې زره سره خراب دي اندوانو ته یو شرط دادي چې په کټ کې بده کینو او کټ بدري زله خطه برکو جمعات خو نه دي کنه وی وایم الک وی مامو ته بیا دي موتا کم ګران کار دی خدري زره بده خطه برکو خو بمبار کار دی کې شی درکې توجه دلته یار دوست په پاله خېږي کنه ایو شان جامع یو شان واسکټ چې چولی دوستی تعلق مرګرتیا د اجري جماعت بیٹکه پوری پردی لکان کور ته د نکول د پالنګ په دوران کې پردی لکان کور ته د نکول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته او خلک د پالنګ په دور تاسو سره مسکار نشته تاسو ټول اولیاء کرام یې دلته د شیخ قاسم صاحب د شیرګل اثر دی ها دلته د حقانی اثر دی دلته د دارالعلوم گجرات اثر دی دلته د عزیرګل د سخارکوټ اثر دی توجه دلته اثر دی د علماء شیخ تاسو نه یادوم بار خلک یادوم توجه چمک دمک د خلک ګوري دوستی تعلق مرګرتیا اجري جماعت پردی لکان کور ته نکول اسلام کې شته بقول د زینت المحدثین استاد العلماء استاد المشایخ مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د قافله سرخیل عالم دین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت فیوزاتهم و دامت حیاتهم نے فرمایا چې د پالنګ په دوران کې د پردي لکان کور وردن نه کوي خلک کنه اته سرمیس کار نشته خلک یادوم خلک پردي لکان کور ته بوزي کنه بوزي پالنګ دور بوزي شیخ سے فرمایل چې پردي لکان د کور ته دن نکړ اسلام دم تباک پښتو دم تباکړه پردي لکان کور ته دن نکول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته نه په بریتونه کې شته توجه او دا پالنګ ولي یو لک وادو ما وادو که په پالنګ نه خيږي دلته خو یار دو په پالنګ خېږي کنه یار دوست الته د دوستان اندوان راتاو شول دا کټه چې څنګه چتاو یو اندو پکې आवाज وکړ وی الا ور پسیو باسه دا هغه مسلمان دی چې خزه د پاره خپل دین پرې نن چې زمونږ زنانه مور او خور په مسلمان ناسته دعا کوي په دعا کې ربا هغه وخت پر مرګ مره ولا سپل د خپل بچي پالنګ نه دی پښتونه ما ته مور خور ته داو نه خودل چې پیغمبر په پالنګ نه دی ختلی ابوبکر عمر عثمان علي صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه اکابر علماء دیوبند په واده کې په پالنګ نه دی ختلی وای پالنګ د اندونو طریقه ده چا طریقه ده خو پکړه کې ټول وای د چا طریقه ده یو خلب بندنی د چا طریقه ده د چا طریقه ده میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم ای حشیر معهم حجونم کوا عمریم کوا صدقات او خیراتونم کوا عبادتونم کوا جمعات کې اذانونم کوا پړومبي سب کې منځونم کوا پښتون چې په واده کې دي د اندوانو طریقه وکړه کنه ان شاء الله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندی سره پورته کېږي ستا حشر به ګاندی سره ستا منځ د تا بچ کی ستا ذکر د تا بچ کی ستا تلاوت دی طریقې والا سره به د حشر کېږي میرے نبی نے بات ختم کی ہے توجہ پالنګ د چا طریقه ده یو لک وادو ما وادو کو په پالنګ نه خېږي مفتی صاحب مجبوری ده په پالنګ وی غټه مجبور څه چل دی خو اخرات وی چې خېږي به د غاز مارکټه به سور پور ټول کار دنه نه خراب دي کم زینا ډیر رسمونه رواجونه زنانه کوي سړو ته پتم نشته او دا پالنګ دې لپاره سټو شي پیپر یا څه کاغذ چا سره شته زه پریکټیکل کوم نه دا زما دي تلی کې راشي او بیان درکو دا واده لکټ ټیک ټاک والا تبم ټیک ټاک کې جان محمد ناستی دلته ناستی ها زما صرف مثال په تورم ته خپکیګه ما خپش ما بس کې استه د مودري ټول عمر بخان دي د بسم د خوشاله په لاستونو نن غډيږي توجه دا مبالغه د په خوشاله کې څه شي پښتو کې محاوره ده کنه پښتانه یو کنه یو کس د خوشاله نه په لاستونو ګرځي مطلب دا ډیر زیات خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو بعض خلک په ودونه کې نخې کوي د واده لک په کرسي کې نه لاس ته رومالو تړي په لاس کې نکریزو لګي سر وخته ولا غوړ کې خله کې لړو ورکي دا خو باندې کوي ان شاء الله خلک کوي کنه کوي خلک کوي ودان دا کم مخلوق ده توجه خلک کوي کنه کوي نوم ځان سره ولیکي اصلاح الرسوم حکیم الامت شاه اشرف علي تانی سے ولیکلي دا لاس ته دلته رومال تړي اندوان تار تړي دې تار ته اندوان راکي وي بولو اندوان وتسوي دا راکی تړل دا تار تړل یا دا رومال دا چا طریقه شو ودونه کې دلته څوک کوي مسلمانانه کوي څوک کوي مسلمان اوس توجه غواړم
مسلمانان کوي او پشکور کې روټه خوشته دي نه نکریزه ولګي شمه وای کې مومبته وای شمه بلې کې پاره کې هغه شمه ګډي د اور احترام په اسلام کې حرام دی د اور احترام په اسلام کې حرام دی څوک چې د اور احترام کوي هغه ته آتش پرست وي قاری صاحب هغه ته مجوس وي د اور احترام ولا څه وي ضرورت لپاره اور بل کا جایز دی اور بل کا روجي پخې کا جایز دی چرګان پخې کا وغه پخې کا جایز دی اور بل حلوا پخې کا خپلم اخر مالم راوړه جایز دی ضرورت لپاره اور بلولو جایز دی غټ اجي صاحب داسې غټ انرژي سر بلپونه بلګیدلی او هغه شمه بنیغه نیغه کوي ولې لوډ شیټینګ دی ک بجلی لاړه ګډون په 2021 کې شمه ته ضرورت شته دا شمه چې دی بار کړی دا ګوره سکان عیسایان کوي کنه کوي عیسایان خپل عبادت خانه کې شمه بل کړی دي کنه ما ته به دین ځان بچ کو نخم بن پالنګم بن شو او چا چې په غانا باجنه په ډنګ ډنګ وادو کو دینم چا ټیک ټاک جوړ کړی دا اوس ټیک خبره کوم چا چې په غانا باجنه په ډنګ ډنګ وادو کو نه پړم به ورځم خوشاله په دویم ورځم خوشاله په دریم ورځم خوشاله په څلورم ورځ بیا د خواخ او د انګور پینل میچ د پېښور د ظلمو بسمي چې مړه د پاکستان او د انډیا بسمي چې دا غزه د پریکټیکل کو یاري کوم یو ځکه خواخ ولاړی بل ځه انګور ولاړی اخواخ وي چې ما پیدا کو ما غټ کو ما لوی کو زوی دی انا واو هغه انګوري وته وي او می ګټه په ایمان وای د پښتنو په کور کې دا کیسه شته که نشته په کورونو کې دا خبره شته که نشته او د سخر کا کارول دته ویم کدا به د بل چا واده کې شزه وی وایم خو د دلها به درته د بل چا واده کې د سخر درته ویم څه پکې پریدم نه توجه د سخر کا کارول دادی سخر کاکا خو نه خزه خپه کولی شو نه انګور دا سخر کاکا رول پکې دی چې په دروازه را دن شي خو انګور ورلاندې وتی د سکی د به حیثیت امپایری دی وته کله وی چې آوټ او کله وی چې نټ آوټ اور دلها بعد میں انشاءاللہ اگلے توجہ صبر دا پگانا بجانا چې وادو کې جیسے پډنګ لنګ چې وادو کې شروع غلطه کی بسم الله غلطه کی سبا چې الله تعالی بچی ورکی کنه هغه بچیو بل ته داسې کړنګېدنې کنزل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنري کې نه میلاوي چې واټ از مین د دې معنی څه ده پیروز اللغت کې نشته منجد کې نشته لسان عرب کې نشته مصباح اللغت کې نشته پیروز اللغت کې څه کې وګورو به هر حال مور پلار دې دواړه شته دي یو لک واده وکړو ما یې واده خو دې وکړو خو مور پلار پرې نه دی وایي نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دی مور پلار پرې نه دی مور پلار جان محمده مور پلار پرې نه دی مور پلار ما ته چې مفتي صاحب مور پلار خو زما مور پلار دی او چې واده وشي پلار الا شي مور غټه بلا شي ښځه نعمت الله شي نعمت الله خو اوس تشریف راوړه پلار الا مور سمه غټه بلا خزه نعمت الله خزه بیا ملاویږي زمکه پراپرټي نو کرے بیا ملاویږي مور پلار بیا مور پلار بیا مور اوه دا چې وادي نه کړی کنه کاشفه او سعودي دوبه قطر نه راشي الکه څنګه چل دي زبردست کمپنی دا کپیل ایون زبردست کپیل دی درهم ریالونه باران دی او چې دا وادو کې کنه رایا د شو سوته مور پلار رایا شو توجه د مور پلار خیال بساتو ان شاء الله مشرانه دبکو ان شاء الله سنتو مطابق جونه تیرو ان شاء الله سنتو کې خیر دي سنتو کې نجات دي او خلاص کړه لګول چا دي صبر وکړه لګول چا دي سلو میاشتې به لګو مرګ نه پس که مرګ نه مخکې او مرګ به کله خدای په جړه که نه دا مسله به ټیک شي څه مصنوعي جړه دا شراب خدای په جړه الله په جړه توجه سنو وی هغه ماشوم جاړي او جاړي توجه جاړي که نه جاړي پریکټیکل دی د ته هم ټیک ټاک کې کینه مړه توجه هغه وی هغه نوسې مې جاړي نوسې او هغه انګور مې په غېږ کې ښکته بار کوي ورته چې چپشه وایي زه هغه ډیوډۍ کمره کې ودیم وایي زه خو سپین ګیره مې ده خوفناک ډراون یم وایي په ما یې دا ماشوم یاره وایي هغه چغې وایي او دا یې ښکته باره کوي ورته چپشه لږ په جړا شي که نه ښکته باره کوي چپشه وایي چپ کېده نه
وای ما پسې کمرې ته راوسته او دې ماشوم ته وای چې چپکې که نه چپکېږي او ما ته یې ګوته ونیسله چې بو صبر توجه وای په ما ویښته ودرېده چې دا انګور مې دې وره راوسته دا پوسټ وکړه انشاءالله ښه دا جمله بالکل الټه کې او تاسو ته یو میسج دا دی که د چا آی ډي دا پیج دی پرنٹ میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا ټویټر چې د چا کم میډیا سره تعلق دی بره به ولیکې توجه منځ کې به ولیکې ختم نبوت زنده باد دا زمانو شعر کې ټیک ده انشاءالله العزیز دا خو به کوو که نه انشاءالله چې د چا په توجه در کېده په جلاله کې مکمل توجه سوا کم کس چې پبجي کوي د پبجي کې دا کارټون چې د کامن ذهن سوچ دا وای دا کارټون زیمه وای که نه وای د دې ګیم والا نیت او سوچ دا دی چې دا کارټون څوک دی زیمه نه پهله خو د خپل ځان کارټون کو دته به نن نه پس زه وایم کارټونیه ا کارټون چې منډې وي دی وي دا منډې زه وم هغه کارټون چې ګاډي چلی دی وي دا ګاډي زه چلوم هغه کارټون چې قتلونه کوي دی وي دا قتل ما وکړه چې بم بلاست کړي دی وي دا بم ما بلاست کړه چې پایټ کوي دی وي دا پایټ ما وکړه خبرې کارټون چې مړ شي دی وایي زه مړ شم نه مړو له خو موږ ودونه نه کوو څه کړم کیلې کړم هلکه ته په ورځ کې څو پېرې مړ کېږي اوس تاسو نه تپوس کوم لږ نفسیات ته راشئ کم کس چې په ګیم کې قتلونه کوي پریکټیکل کې دنه به قاتل جوړي که نه